إذا ما خشت الشيء مسكهما يسويها يسويها تسوكم سويها بانګو نو مخکې دا د پکورو ته و هغه سکول سره مې رساله که تقریبا نو څوک و جړم جاړي نو څوک نه د دعوې سوس مې شته نه مې د یو شي شته نه مې د بل شته بس الله پېژه او دې پېژه حکومت پېژه کپن ما له هغه کس وړي چې چا سره کار کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمه ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت ضلع چارسده دا د شب قدر تحصیل دی او د کانګړې کلی دی. په هغې کې د یو سړي کور نه بلکې جهان او دنیا نړېدلې ده. پردی جنګ و او په هغې کې د دې سړي یو بچی په ګولۍ ولګېده او دله د هغه ټوکړي ټوکړي وجود په دروازه باندې راننوتلو. د دې پلار سره به خبرې کومه بیا به زه نن تاسو ته هغه مور هم ښایم چې د چا زلمی بچی په پردي جنګ کې وبایللی شي چې هغه په څه حال باندې وي. قدرمنو اول د دې سړي د ژوند نه زره دردونه اورو چې دی په څه حال باندې ژوند تېروي. ډېر د تکلیفونو نه ډک ژوند دی. اخره کې چې کله تاسو له ده خبرې واورئ د ده حالات ووینئ او که تاسو به دې مطمئن شوئ چې دا سړی زمونږ د امداد مستحق دی نو ده سره بیا تاسو خپل امداد وکئ. دی به خپل یو نمبر ووایي. تپوس درنه دا کومه چې بچي عمر د څونه و؟ 11 کاله وي. 14 کاله بس ما ته لکه مثال خبره بتایم 14 اوس زلمی شوی. مزدوري د څونه وخت نه شروع کړې وه؟ مزدوري تقریبا چې د کال 2 نه شروع کړې ده. لاس مې پرې ډېر کولی و. پېښ ولې د دې نه مخکې ته خپله څه کار کوې؟ زه خپله چولو کار کوم. چولې خرڅې؟ هغه دغه دې ایښی که نه لچکۍ کسې؟ ایښې مې نه دي. دا زه په دې پردو کوڅو کې ګرځم. په سایکل باندې؟ نه نه همداسې په سر یې ګرځم. په خپو ګرځې؟ په خپو ګرځم. د سایکل وس مې نشته. نهه بچي مې دي د خیاله. دونه مزدوري وکړو چې بس هغه ټیم پې پای شي. بچي هغه او دې خوا ته بیا ما سره د بیمارۍ پیسې هم دي. هر څه خو لا پرېږدې د بیمارۍ پیسې هم ما سره ما باندې دونه غم راغی نو ما سره به د دې نه کم دی پیدا شي. دې بچي چې د مزدوري شروع کړې وه نو په ژوند کې د څه لږ شانته کې سکون راغلی او داسې یو لمحه یا یو ذره سکون؟ ډېر پې خوشحاله وم. غم یې پې باچا و چې څو روپۍ به یې راوړې؟ 1 روپۍ به یې دغه مړ صحیح زموږ بچو خو دغه شاګردۍ کې به خو دونه شویه چې هغه رزق الله راکوه هغه ټیم کې. د څه شاګردي کوله؟ ده د مټۍ کار کوه. مټۍ کار کې چا سره شاګرد و؟ شاګرد و. چې په کوم دکان کې مړ دی په دې کې دی شاګرد و؟ دې کې شاګرد و. دا 400-500 روپۍ به یې ورته ورکړلې نو دا دونه خو پیسې نه کېدل خو خوشحاله به پې دونه وم چې دا الله پاک دونه وکړه چې دا بچي مې راځندي شول. د یو ټیم رزق ذریعه به وګرځېدله. سبا الله پاک پیدا کړه هغه 800 روپۍ نن سبا خو تاسو ته معلوم دي چې مثال خبره 2000 وګټې 15000 دې لګي. صحیح ده. 15000 دې لګي. ما به 800 روپۍ وګټلې دې بل به مې 400-500 وروړې 300 به دې بل وروړلې نو مثال خبره هغه لینډ به پې الله پاک هغه ټیم به پې وچلو. سبا به بیا ویلې چې زه الله شته. پېښ ولې او اوس د خبرې دا دی چې څه به دې وګټل به سبا دې ماښام وخوړل. سبا لپاره به څه پاتې کېدل نو؟ دې مې راته وویل چې پیله را جوخته ده او دغه 4-5 ورځې دي 7-9 پېښ ولې دا چې کوم مړ د دې زوی وي دې زوی مې راته وویل چې څنګه چل به کوو دا کاري مري ما یې الله به خیر کړي. خو ما سره خپلې ځانه به راوالم ما سره ته هلته لاس پې په دې درشه کې کور دې پردی دی دی چې یو که نه دا 500 روپۍ کاري باندې مې نیولې دي. خپل کور هم نشته نور وس دس هم نشته خو څوک بس بچو له رزق پیدا کړو کو ځای ووایو کو ډاکټرانو له ماشومان وګرځو. پېښ ولې او اوس راباندې داسې دغه راغلی چې دا کار روزګار دی مخکل ولې چې رړم جاړي چې رړم نه جړېدی نو کار د بسیټو قسم په خدای دونه خوشحاله وم زه بچي مې زلمي دي زما باندې ډېر سهولت راغی
سهولت یې راله هر څه یې راله ختم کړه په اړه کې یې راله دونه غټ داغ وکړ چې زمونږ زړه نه قلاریږي مونږ قلاره مونږ یې نه قلاریږي په کوم طرف طبیعت پې زه قلارم زه صرف دونه واز کومه چې تاسو مثال خبره دشمنۍ خپلې دي تفګانۍ خپلې په خپل کلو دیوالۍ که نه نن زما بچی مړ شو نه دعوه کولی شم نه مې د دعوې وس راځي نه مې د تاڼې وس راځي خو دونه زما له څه دغه روباسه چې زه به څه کومه صحیح کاکاجي دا جګړه پردۍ وه دا پردۍ جګړه وه دشمني د یو ځای و بل ځای ته راغله ډېری کې کسان ووژلې شو په دغه کې ووژلې شو پېښ ولې زه ما ته ووایه چې زه څه وکړم چې په کوم موقع باندې مړ دی که نه دې وخت کې د یو سړي د بل سره دښمني وه نو هغه دې دوکان ته ورغلی دوکان ته ورغلی دی زه خدای شته چې سموسې سازولې ناستو سموسې سازولې بس کس ورننوته او ناګهانه ډزې شولې دوه پکې دوه درې پکې بارود لري څلور یو پکې د غلطي د کسو لګېده پېښ شولې نو اوس ته ما ته ده ووایه چې موږ ته د انصاف میلو شي زما نه د تاڼې وس شته نه مې دونه وس مې نشته چې مړه بس زه د پېښور ته لاړ شم دونه وس د ما نشته نو زه به تاڼه سو ساتم او تحصیل به سو ساتم او دغه به سو ساتم دا د کفن خبره هم راته وکړه کفن د چېرته نه رالی کفن ما له هغه کس وکړه چې چا سره یې کار کوم الله دې عزت وکړي الله دې کامیاب کړي ته مې قدر کړی دی ته مې عزت کړی دی احسان مې زه ټول عمر لیر نه کفن پیسې هم نه که نه چې ما راته ووایي چې ما سره 2000 روپۍ وي کاری نه مې ساتلې وي مې ته 2-3 زره به ورسره نور وګټم او ما یې دا به ورله ورکړم په زندګۍ کې په لومبي ځل داسې بې بسه پلار ولید که نه دی نه مخکې دې هم لیدلی و دا وایم چې یو پلار چې د هغه سهارت یې اخیستلی شوی دی چې هغه به کور ته 2-3 روپۍ راوړي او څه ډېره موده بعد دې سړي داسې د سکون ساه اخیستې وه یو خو دې هغه لاړی بل په دغه بچي باندې د کفن لپاره هغه سره پیسې نشته چې هغه باندې کفن واچوي هغه له د لمبا صابون راوړي د لمبولو صابون نشته کفن نشته ډېره بې بسي ده جي ډېره بې بسي ده الله دې بې بس زړه صبر وکړي والله ما درېیمه پیل کړې ده او خو مې کړې ده پېښ ولې دا څونه مړي چې وساتلی شته دا الله دې زما او خو سره ښه وکړي هر یو څیز لاس یې ماله راکړ وروڼو راله لاس راکړو د خپلو خپلوانو 100 او 500 راغونډې کړې زما کار یې الله پاک دې نه کړو پېښ ولې ته ما ته ووایه چې ته به څنګه دښمني کړو زه به دښمنۍ ته څنګه غاړه ورکړم زه دا خپل بچي خو نه شم خرابولی یو خو لاړم داسې بې ګناه رانه لاړم ما په دې پردو کوڅو کې دا خپل بچي لوی کړل الله لوی کړل ما زه چاله سم ته الله کوم چاله اوبه هم ورکولی شم خو الله راته لوی کړل نو خو د دې ورځې لپاره نه شو که نه نن زما زوی مړ شو سبا چې داسې دا تاسو د حکومت ته زما دا خواست دی چې دونه خو کولی شي که نه چې یاره دې کسان هر کس ته هر دښمندار له ورتلی شي که نه چې لکه تاسو به دښمني په خپل دغې ساتئ خو نه ساتئ کم سړی باري کس ووژو ده له پانسي په کار ده د له پانسي په کار ده نه دعوه کوم نه دغه کوم د حکومت ته زما دا خواست دی پېښ ولې او که نه قلاریږي ما ته د وسلې ازادي کې قسم په خدای کله چې قسم مې درته وکړ چې په خپل ځان باندې به بمونه تړم بمونه پورې تړم او بس دا خپل ځان باندې کوم د بچي دا درد د بچي څونه خوږ وي د دې بچي درد دا سړی لیونی کړی دی خود د سره د بچي د کفن پیسې نه وي خو وایي چې که ما له حکومت اجازت راکړه نو ځان پسې زه بم تړم الله دې په رحم وکړم چې والله ولله صبر وکړي مور لم او دی لم دا زما دا ښځه جړه فریاد اوري تاسې په خپله اورېنې دا چغې وهي زه به ښځې سره څه کوم زه به دې بچو سره څه کوم زه ځان قلار کړم خو زه بچي قلار کړم قدرمنو دا د دغه زلمي مور ده چې کوم وژلی شوی دی تاسو د دې حالت کتلی شئ چې په څه حال باندې رامورکوي حال خو دې زه وینم چې څنګه دی ته څه به راته وایې یاره زه دغه وایم چې ډېر بې ګناه بچی دی زما ماشوم بچی دی ډېر راکوټ و که نه ډېر باجزه مې ساتلي و که نه یاره کې زه خو په خپله ناجوړ یم یاره کې زه دې کور ته راوستم چې زموږ مور به جوړه شي
خو زه خبرم ما به بچې نو پرېښې یا خدایه ما بنانه تېره کړې به زمانه به نو تلې یا خدایه دا څو شو که نه یا زما خشته بچیه یا زما ورکوټې زویه یا زما خشته بچیه یا بچیه څه به کومه که نه یا زما خشته بچیه زه به څه کومه یا زما ماشوم پاک بچیه یا زما دغه کور دې زما زما دې ته به ولزمه که نه یا زه تر قیامته به چغې واخس بیا یا زویه تر قیامته به چغې وام چې زما ملنګه زویه یا زما ملنګه زویه یا زما ملنګه زویه په څه لاړې یا زویه یا زویه یا زویه یا زویه زه څوک یم زویه یا زویه ډېره ګرانه ده که نه ډېره ګرانه ده یا زویه یا زویه یا زما خشته بچیه یا زویه دا ماته وایي چې مور ارمانونه به دې زه پوره کړمه نو یا زویه څه دې وکړله یا زما خشته بچیه یا زما څه به یې راته وایي چې څه ارمانونه به دې پوره کړم یو څو خبرې را سره وکړه لږ خیر دی لږ یارو کې بې ګورم ټول عمر ګل غوړېدلې ما یارو کې ګور مې نشته یارو کې هېڅ مې نشته که نه هېڅ مې نشته بیمه به الله کامیاب کړي مورې وي زه به یې مه که نه ته غم مه کوه یا زما خشته بچیه یا زویه تا وایي چې زه به کور جوړ کړمه زه یې به والو زه به ستا غم وکړم مورې یا زما خشته بچیه دله زور مې ختم دی یا زما خشته بچیه که نه مه وایه چې چپ که مه وایه زه به چاړم که نه یا زما خشته بچیه که نه یا بچیه که نه یا بچیه دا هر ټیم داسې هغه د مرګ نه داسې یي که نه دا ته راته فهمه چې دا دویمه ورځ دوه ورځې شوې چې بېهوشه وه بله شپه د مانګونو نه مخکې به دغه ته چپ کړه د بانګونو نه مخکې نه دی د بانګونو نه مخکې دا د پکورو دی و هغه سکول سره مې ریسا راکړه تقریبا چې 15 منټه 10 منټه مزل یې کړو د بانګونو نه مخکې یوازې وروڼه ورپسې رالل په موټرسایکل ورپسې خلک وګرځېدل خو دا ما ریسا راکړله په زوره پورته راوسته شپې هدیرې ته تلله د شپې هدیرې ته تلله پوه شولې د شپې ما پسې ماشوم دلته ورغله په وي راشه وي اپا مې وتېده چې دلته راغله خو چېرته راغله نو ما ورپسې په پردو کوڅو کې منډې وایي دا دې لور ده دا مې لور ده لالا به دې څه وي چې کور به جوړومه د دغه مورکې دغه یو تصویر ما تاسو ته وښودلو چې دغه مور په څه حال باندې ده دغه حالات تاسو وکتل په خپله باندې فیصله وکړئ چې دغې ته تاسو دغه مور ته تاسو روغه وایئ او که لیونۍ ورته وایئ اکاجي دا هر ټیم په دې حال باندې او چې غونډه دغه حال دی نو زه بس وکړم ځان قلار کړم خدا قلار او وړه ماشومه دغه وله ورکوي حوصلې وله ورکوي نه قلارېږي وړه ماشومه دوی له حوصلې ورکوي ورنه بس دغه حال دی نو بس زموږ والله چې ما ته دا بچي کله نه کله راشي ځان نه لاړ شم پټو کې جاړم ما ته دا ته څه کې ته مونږ ته وګوره زمونږ خلک ته وګوره مونږ هم غار کې ځان هم غار کوې نو څوک جړم جاړي نو څوک بس حکومت ته د مونږ تپوس کېږي نه د دعوې سوس مې شته نه مې د یو شي شته نه مې د بل شته بس الله پېژه او دې پېژه حکومت پېژه خو دا خبر نه کېږي نه خفه کېږم او دا ټول به بېګناه وژلې کېږي بېګناه به وژلې کېږي دا مزدورۍ نه ووتلې که نه مزدورۍ نه مې داسې دا فصل باندې ساس کړه که نه چې زه به الله کو په کال کې هم زه نه راځم په کار کې په میاشت کې خو پرېږده چې زه په کار کې زه به دېشتم
زه به دې ختم کړم خو زما د دې بچي به دې موږ هم ناداره وو راغلی به یې ما ته به یې ماشین نیولو د دې دشمن په ځای به دې م زه ایستوم تا وایم حاجي زه تپوس نه بل دا کومه چې تم نه مزدورۍ نه ووتلې ستا اوس روزي به چېرته نه راځي بس دا د الله نه بس زما تمه ده د خپل خدای نه غواړم نه د چا نه سوال کوم نه د چا نه دغه کوم بس الله دې راله راکړي چې ته رالوېږي پېژنې روزي او هر یو شي د الله وعده کړې ده زما په خپل خدای باندې یقین دی چې ما له به الله پاک هر څه راکوي سیزي پیسه نمبر شته دی جدا نمبر ہے څه نمبر دی 0301 80 52 182 0301 80 52 182 دا ایزي پیسه ده که جیس کیش دی جیس کیش جیس کیش دی او په څه نوم باندې دی افتخار افتخار په نوم باندې دی صحیح قدرمنو خپل خبرې راټولو ما تاسو دغه جذباتي مناظر وکتل دغه خبرې مو واورېدلې د یوې لیونۍ مور د لیونتوب نه ډکې چغې مو واورېدلې د بچي په غم باندې د لیوني شوي پلار د لیونتوب دغه فریاد تاسو واورېدلو هغه وړه ماشومه چې هغه خپلې مور له تسلی ورکوي چې مه جاړه قسم په خدای که دا منظر ما نه چرته هم هېر شي ډېر ودردولم ډېر د درد نه ډک مناظرو تاسو وکتل بېوسي او غریبي دونه وه چې په کفن لپاره پیسې نه وې هغه زنانه بیماره دغه ماشومان بیمار کور شته نه هغه نمبر درته ده ووې هغه نمبر مونږ کوشش کوو چې زمونږ ایډیټر یې پر سکرین باندې وموچلوي او چا څه هم وس کېږي بس هغه دوی سره خپل له وس مطابق امداد وکړئ په دوی باندې ډېر مشکل وخت دی او ستاسو په لږ امداد باندې به د دوی څه نه هغه بچی خو واپس نه راځي هغه غم یې نه کمیږي خو دا مالي چې ورته کومې مسلې دي نو په دې خوشحاله اوسئ خادم غواړم